رب او ناشنا وظیفه ده ښه د الله الصمد وظیفه ده. اوس په دا کو څنګه طریقې څنګه ده او په څه ټایم کې به کوو په دې باندې ما باقاعده الحمدلله چې چا له مې هم ورکړې الله جل شانه یې مسله حل کړې ده په یو 4 هفتو کې دننه داسې ما یو کس ونه لیده چې هغه وایي چې یاره قاري صاحب دا وظیفه ما وکړه زما کار ونه شو. ډېرو چې څومره ما سره رابطه وکړه هغې ما ته په جواب کې دا خبره کړې ده چې الله جل شانه زما انتظام د رشتې په یو داسې ځای کې وکړو چې زما په سوچ وهم او ګمان کې هم نه نو ډیره یو ناشنا وظیفه ده او کم خلک چې دي که زما خویندې میندې دي یا زما رونه بیګان دي او د رشتو رکاوټ دی ورته غواړي چیرې دغه رشتې دغه رکاوټونه دا زموږ ټول ختم شي نو دا ډیره یو ناشنا وظیفه ده او چې کله هم انسان دا شروع کړي نو په دې نیت په شروع کې چې رب کریمه دا وظیفه مې تا ته وسیله کړه باقي کار ستا دی سوچ سمج فکر دا به ټول الله طرف ته کوو دا نه چیرې مثال په طور بس ما وظیفه شروع کړه او زما په هغې باندې اعتماد دی چیرې دا کار به دا وظیفه کوي نه جی نه کار الله کوي نو سوچ فکر دا به الله ته برابرو او امید دره به ساتم چې الله جل شانه دې مسله حل کړي خو اوس په دغه عمل مونږ کوو څنګه طریقې څنګه دا په څه ټایم کې به کوو چونکې ما په ټیک ټاک کې هم اپلوډ کړله خو پوره طریقه درته زه دلته بیانوم په دې طریقه تاسو دا شروع کړئ انشاءالله امید در به ساتم چې الله جل شانه ستاسو د رشتې انتظام وکړي. راځم خپلې خبرې له خو د هغې نه مخکې یو خبره صرف کول غواړم چې په یوټیوب زما څومره کسان هم دغه ویډیو ګوري دغه خبرې زما ګوري په دې نیت باندې ګوري دي کې بعضې خبرې داسې وي چې هغه ما یو اصلاح دپاره کړې وي نو تاسو کوشش کوئ چې کومه خبره هم تاسو ته مخې ته درځي نو کوشش کوئ چې تاسو یې په خپل عمل کې هم راولئ ځکه زه چې دغه وظایف ورکوم دغه بیانات کوم زما مین مقصد پکې دا ده چې انسان ته زما د وجې یو خیر میلاو شي او د انسان د زړه نه ماته دعا وخیږي نو کوشش کوئ ماته خصوصي دعاګانې کوئ یا الله د عزت خیال یې وساتئ یا الله پاکه مرتبه ورکړي زه ستاسو نه هېڅ هم نه غواړم بس دغه دعا ماته کوئ. بله خبره دا ده که د چا مثال په طور په کور کې د خاوند سره مثال په طور بې اتفاقي وي یا مثال په کور کې د انسان عزت نه وي هر سړی ورته سپکې خبرې کوي په لاره کوڅه کې په کلي علاقه کې هر سړی سپک ګڼي او دی وایي چې زما دغه مسله ختمه شي ځکه انسان ته سپک نظر کول دا ډېره عظیمه ګناه ده. هر انسان له الله یو مقام ورکړی یو مرتبه ورکړی که زه عالم یم زه به ځان له عالم یم خو ماته د انسان احترام ضروري دی. زه عالم پسې شوم چې زه د یو انسان احترام نه کوم تاسو کوشش کوئ چې هر انسان دی دا اشرف المخلوقات دی الله یو اشرفه او یو بهترین پیدا کړی په ټولو مخلوقاتو چې مخلوقات فرشتې هم پکې راځي خو الله وایي چې انسان ما د فرشتو نه بهترین پیدا کړی نو سپک نظر چاته نه کول تاسو دا وظیفه ځان سره هم لازمي کوئ د هر فرض مونځ نه بعد 41 مرتبه یا معز ووایه په ځان شرف کوه ژوند کې به درله الله دومره عزتونه درکړي چې سوچ کې به دې ویني. راځم خپلې خبرې له خو تاسو موږ سره په واټساپ باندې هم رابطه کولی شئ د چا په کور کې مسله ده ښځې او خاوند منځ کې مسله ده یا مثال رشتې نه کېږي نو تاسو په دې نمبر رابطه هم کولی شئ 0370 058 0484. راځم خپلې خبرې له د الله الصمد دا ختم چې دی دا به بود جمعرات او جمعه په هفته کې به 3 ورځې کوئ کومه زنانه د مثال په طور بیماري ورته راځي مونځ نه کوي په هغه حالت کې دا وظیفه کولی شئ ښه ځکه دا یو دی الله به ځان نه وایي الصمد به ځان نه وایي کولی شي پکې خو پرېږدي به نه لګاتار به دا وظیفه کوي د بود په ورځ به 10,000 مرتبه وي خو مخکې وروسته به درود شریف وي بیا دغه شان د جمعرات په ورځ به هم وي خو 10,000 مرتبه مخکې وروسته به درود شریف وي د جمعې په ورځ به هم 10,000 مرتبه وي مخکې وروسته به درود شریف وي او د مونځ اهتمام پکې هم لازمي دی مونځ به کوو د دې نه علاوه د خپل نظر حفاظت به کوو الله ته به په دغه هفتو کې متوجه کیږو نو ژوند کې به الله اساني راولي او الله جل شانه به زموږ مسلې هم حل کوي. والسلام ډېره مننه که خبرې سیوا شوي د هغې هم معذرت. والسلام.